د پاکستان د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله ویلي چې د حکومت څخه زیات د خیوات پوځي قیادت د جبري بېدرکو خلاف دی، خو هغوی مجبور دي. د کورنو چارو د وزیر د لانجمن بیان ته د بلوچستان د بشري حقوقو د فعالینو ترڅنګ ځینو سیاستمدانو هم سخت غبرګون ویلي او د پیپلګون پخوانی سېنیټر فرحت الله بابر ویلي چې د رانا ثناء الله د بیان پاکستان او بشري حقوقو ته سخت نقصان رسولي او دا به هغه پوځي ادارې لا نور ډاډمنې ورکړي کوم چې د خلکو په جبري لادرکو او د عدالت ترشا وجنو کې ککړې دي. د کورنو چارو د وزیر وینا وا چې دا ستونزه دومره ساده نه ده څومره چې ګڼل کیږي او د قومي سلامتیا د کمیټې پرسته غونډه کې هم په دې معاملې ښکاره خبرې شوې دي. د پاکستاني ټي وي چینل آج سره خبرو کې رانا ثناء الله دا نه ښکاره کړي چې د پوځي قیادت مجبوری صدا خو ویلې دي کو دای ښکاره کړه نو دې سره به د بېدرکه تنانو د کورنو د غړو زړونو ته آزار د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله په جبر د لادرکه کسانو پړه دا بیان په داسې حال کې ورکړي چې 13 ورځ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د جبري لادرکو پړه د اسلام آباد های کورټ رسته امر ستایل ویلې دي چې د مشر قاضي اطهر من الله دغه پریکړه د موجوده حکومت لپاره ښه فرصت دی چې وخایي دوی د جبري لادرکو په مخنیوي کې سنجیده دي او د ولس حفاظت لپاره په قوانینو سختۍ سره عمل کوي. په دې اړه د پیپلګون پخوانی سېنیټر او د بشري حقوقو فعال فرحت الله بابر ویلي چې د رانا ثناء الله د بیان پاکستان او بشري حقوقو ته بېساري زیان رسولي دي. هغه وایي چې پوځي ادارې احتساب او شفافیت ته تیار نه دي. دا بنیادی مسله ده. نو مولوی وایي چې پاکستان په یو سکیورټي ریاست کې بدل شوی دی. دلته د سکیورټي په نامه خرڅ کیږي، د سکیورټي په نامه بجټ جوړیږي، د سکیورټي په پلمه خلک په زور لادرکه او د عدالت ترشا وجل کیږي. اسلام آباد های کورټ د جبري لادرکو پړه خپل روستي حکم کې ویلی وو کله چې واضحه شواهد موجود وي چې یو تن په جبري توګه لادرکه کړی شوی دی نو بیا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې هغه لاپته تن راخوشي کړي. هیومن رائټس واچ دا هم ویل چې پاکستانی چارواکي قانون نافذ کوونکې ادارې او فوجداري عدالت نظام د جبري لادرکو د ختمولو لپاره په سیاسي عزم خوده کې هم ناکام شوی دی. د 13 مای میاشتې د پاکستان مرکزی حکومت د لادرکه تنانو د قضیې د خواري په دې اړه د تګلارې جوړول لپاره د قانون د مرکزی وزیر ښاغلی اعظم نظیر په مشرۍ کې د مرکزی کابینې یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده او 13 جمعه د کمیټې د لومبه غونډې وروسته سېنیټر اعظم نظیر تاټ مطبوعات ته ویلي وو چې د ستونزې په خواري کې سنجیده دي، تشې خبرې به نه کوي بلکې کمیټې به عملی اقدامات کوي. خو د بشري حقوقو فعالین وایي چې دا ستونزه په کمیټیانو نه حل کیږي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400